شاهین افریدي د سریلانکا پریمیئر لیگ نه خفه شوی دی او دغه لیگ شاهین افریدي غوښتل چې په نیمه کې پریدي شاهین افریدي لیگ په نیمه کې پریخو او واپس تراتلو او شاهین افریدي په څه خفه شوی دی د شاهین افریدي حواله سره چې کوم نیگیټیو خبرونه راځي پاغه هم ډیټیل سره خبره کو شاهین افریدي په لنکا پریمیئر لیگ کې پرفارمنس باندې هم ډیټیل سره خبره کو نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک تاسو له معلومه وي چې دا وخت شاهین افریدي په لنکا پریمیئر لیگ کې مصروف د بل طرف ته پاکستان ټیم د ویسټ انډیز خلاف ټیسټ سیریز دی چې پای کې د پاکستان فاست بالرانو پرفارمنس انتهایی مایوس کن دی ځکه یو بالر هم پکې 140 پلس سره بالینګ نه کوي د ټولو بالرانو سپیډ چې کم دی هغه کم دی د ویسټ انډیز خلاف او د پاکستان پریمیم فاست بالران چې کم دی نو حارث رؤف هم په دغه ویسټ انډیز خلاف نشته نسیم شام نشته شاهین افریدي دغه دی مطلب په لنکا پریمیر لیگ کې حارث رؤف او نسیم شاه په دی 100 لیگ کې لګیا دي یعنی په لیگ کرکټو کې لګیا دي کم د پاکستان اهم بالران دی پاکستان کرکټ بورډ ډراپ کړي هم د دې سیریز نه نو اوس شاهین افریدي لنکا پریمیر لیگ کې د شاهین افریدي لومبني میچ کې ولوبول شو دویم میچ کې ډراپ کړل شوی و دویم میچ کې ډراپ کړل شو نو اوس د شاهین افریدي حواله سره نیگیټیو چې کوم خبر راځي دا راځي چې شاهین افریدي منیجمنت ته ویلي چې تاسو ولې ز په دویم میچ کې ډراپ کما یعنی په دې ته شاهین افریدي خفه شوی دی او شاهین افریدي په دې خفګان باندې لنکا پریمیر لیگ په نیمه کې پرې خودل غوستل یعنی شاهین افریدي غوښتل چې د لنکا پریمیر لیگ ز پردم تاسو ولې ز په دویم میچ کې ډراپ کوم دا شاهین افریدي حواله سره نیگیټیو خبر راځي خو اصلي خبر چې کوم دی هغه فلحال لا اتنټیک جنون خبره ده میډیا ته نه راغلی چې شاهین افریدي ولې پس خبره د خپل ټیم نه خفه شوی دی چونکه لنکا پریمیر لیگ چې کوم دی د دې حواله سره مخکې هم ډیر نیگیټیو خبرونه راغلي دي جی او بل د شاهین افریدي په دغه لیگ کې پرفارمنس هم نشته دی د شاهین افریدي نه بالینګ په دغه لیگ کې شاهنواز دانی کوي چې شاهنواز دانی دا وخت د پاکستان کرکټ بورډ د سنټرل کانټریکټ کې لاړیم نه دی دا وخت شاهین افریدي د پاکستان کرکټ بورډ سنټرل کانټریکټډ کې لاړی دی د شاهین افریدي پرفارمنس په لنکا پریمیر لیگ کې انتهایی مایوس کن دی په 4 اوور کې شاهین افریدي 40 نمبر رنز ورکوي وکټ هم هغه رنګ نه اخلي او یو عام بیټسمن لوکل بیټسمن د لنکا پریمیر لیگ هغه هم په شاهین افریدي باندې خډه ډه بالینګ کوي او شاهین افریدي پیس کم دی هغه هم الټا لکه مطلب پیس شاهین افریدي هم په لنکا پریمیر لیگ کې عمر 135 136 کې بال کوي یعنی شاهین افریدي پرفارمنس په لنکا پریمیر لیگ کې انتهایی مایوس کن دی او د شاهین افریدي دا پرفارمنس د پاکستان کرکټ ټیم لپاره هم ډیره د افسوس خبره ده چې دا د پاکستان کرکټ ټیم وان ډے کیپټن دی او دغه پرفارمنس دغه رنګ دی چې بیټسمن له شاهین افریدي اړو سیارت نه کیږي لکه یو نیم بیټسمن هغه بالر چې کوم خطرناک بالري نو دغه خلاف بیټسمن د شاټ وهلو ریسک نه اخلي لکه بومرا تاسو ګورئ چې خنه بیټسمن ولاړی اپې د شاټ وهلو ریسک نه اخلي او چې کله یو عام بالر راشي لکه سراج راشي یا داسې بل د انډیا بالر راشي نو په هغه باندې بیټسمن د شاټ وهلو ریسک اخلي وجه څه ده چې په بالرانو باندې چې کم بیټسمن ډاډه وي نو هغه په هغه بالر باندې ریسک اخلي چې په کم بالر باندې ډاډه وي نو د شاهین افریدي هغه سٹارټ کې چې کم دوم هغه سٹارټ کې بچ شاهین افریدي نه هر بیټسمن یری دو د شاټ وخلو ریسک په پناغشتو نو هغه یره چې کم دوز د بیټسمنانو ختم شوی ده ځکه وجه سره د شاهین افریدي پیس ته او چې د شاهین افریدي ان سوینګ آوټ سوینګ د پیس په وجه کېدل چې اوس دغه پیس را کم شوی دی نو نه ان سوینګ کیږي نه آوټ سوینګ کیږي نو خیر د شاهین افریدي حواله سره اپډیټ مکمل اپډیټ سره راشي د افغان مکمل اتنټیک جنون ریزن معلوم شنو بیا به سره ډیټیل سره شریک کوم نه راځي ته مننه د ویډیو کتلو والسلام